دا سکول ماشومان دي 1400 15 کالو او دوی روینګ دپاره راغلي دلته کې په دې لیک کې ځینې ماشومان ور روان شوي دي او دا خپل ګروپونو کې دي ما نه دې خوا چې تاسو ګورئ دا بل ګروپ دلته کې ولاړ دی او دا ماشومان دا ټول د 1400 کالو ماشومان دي دا ټول دلته کې ولاړ دي او دلته دې لپاره راغلي دي چې موږ په مزه راوړو دا 3 سیټه تیاریږي غوږ کې د مخامخ لګیا دي ځي که نه او دا ټول د سکول ملګري دي او دوی چې کم دی د دې لپاره دوی خپل ممبرشپ وي او هغه ممبرشپ کې چې کم دی نو دوی د هغې د لارې بیا دلته راځي دلته کې د سکول دي ټول دا ټول ملګري دي په کلاسونو کې مې یو ځای دي او دوی خپل رجسټریشن وي هغه رجسټریشن د لارې راځي دلته کې دا نن موسم ښکلی دی نو دلته کې بیا دوی هم دغه شانتې کوي اوس مخامخ چې تاسو وینئ که نه دا وینئ دا ټول زیاتره چې کم دی نو 15 14 دا د 8 9 10 11 او دغه د 12 جماعت طالب علمان دي ټوله چې ډېر زیات شي او دې وخت کې تاسو وینئ دا د ورجینیا ده ورجینیا کې ووډ برج نومې سیمه ده واک له راوتی نو دا موږ ډېر انټرسټینګ نو ما تاسو سره هم شریک کړم دا اوس وینئ تاسو به ووینئ چې دا کله دا روانېږي یو سیټ هغه دی وتی دی هغه په اوبو کې ګرځي ورسره خوا کې کښتۍ هم ګرځي واړه دي ماشومان دي نو بیا ورسره یو کښتۍ خوا کې هم ګرځي که خدای مکړه ووړي پرې یا څه مسله شي نه یې کېدی که ورسره استادان هم دي چلونه متخدې ته روینګ وایي دا د دوه فایدې یو خو چې کم دی نو دې کې د دوی یونینز مطلب دا دی چې یو بل سره ملګري تعلقات جوړېدل دویمه خبره ورسره دا وي دې سره چې एक्सरसाइज کېدل سپورټس نه سپورټس एक्सरसाइज نه एक्सरसाइज ډېر زور غواړي په اوبو کې چې دا روینګ کوي نو دې سره مسلز جوړي ګور دا لومړی سیټ چې کوم ولاړ دی دا 3 سیټه تیار شوي دي که نه د 3 سیټو کې چې کوم دی نو یو سیټ که تاسو وینئ نو یو خو هغه د په اوبو کې ګرځي لرې ښکاري او د لومړي سیټ ته چې کوم دی نو کسان ورخېږي او دوی به چې کوم دی نو اوس روانېږي ماسیم راغلی دلته کې ماسي خوا کې تېره شوم چې ماسي څه کوي دغه یو تړلې تسمې دا اوس غوږ کې د ماشومان به دې ته ورخېږي ښه غوږ کې دی دا لومړی سیټ چې کوم دی تاسو تماشه کوئ او ما له خو ډېر خوند راکړو ما تاسو سره هم شریکه کړم رو 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 که نه لیسټ رو غوږ کې راښه دا اوس چې د اوبو نه پوش کېږي څنګه تاسو ته که ښکاري د دې نه زیات نه زوم ان کېږي ځکه زما موبایل خښته موبایل دی نه به دومره کار کولی چې سیوایي نه شي کولی تاسو چې وینئ که نه اوس غوږ کې راښه زه هم ورته ګورم او تاسو هم ورته ګورئ بیا ما ته ووایه چې دا هم خوښ شو دا طریقه کار که نه اورېګاته وینې پوشې کو اوس غوږ کې اوبو ته کښتۍ پوش شوه دیکې ورکړه پوش نه مطلب دا چې دیکې ورکړه او دا ټول څومره خوشحاله دي د ماشومان هم خوشحاله دي او استادان هم خوشحاله دي هغه اوبه هم ورته خوشحاله دي داسې ښکلي ښکلي ماشومان راغلي دي او په دې اوبو کې ګرځي او لاندې اوبو کې چې کوم میان دي نو هغه خو بیا زموږ نه زیات خوشحاله دي ورته که نه دا 2020 د ماشومې دغه اچولې دا کیمپ دی ښه کیمپونه دي دا کیمپ دي د هغې چې کوم دی نو غوږ کې راښه هغه کښتۍ روانه شوه په دې کې زه فکر کوم چې 1 2 3 4 5 تقریبا 10-12 کسان پکې کیني په یو کښتۍ کې دا اوس دا کښتۍ روانه شوه چې څنګه روانه شوه که نه د دې ځای نه ورسره دا د استاد کښتۍ روانه کړی دا اوس غوږ کې دا به دلته دغلته دې ته ودرېږي دې هغه ځای ته کله ډونګو اوبو ته ورسېږي دا تقریبا 80 فوټه او تقریبا 70 فوټه او دغه شانتې چې کوم دی نو اوږدې اوبه دي که نه ډونګې اوبه دي نو اوبه هم ډېرې ډونګې دي اوس غوږ کې راښه چې کله ډیپ واټر ته لاړ شي دا ورسه هغه کښتۍ لړه او هغه به اخوا دې ته ولاړې څنګه چې هغه بل نورو کسانو سره هم کښتۍ لړه دا اوس اخوا دې ته به د دې د دغه دپاره لړه ښه سیفټي دپاره حفاظت دپاره اوس ورپسې کېږي بل سیټ هم روان دی دغه طریقې کار ما چې تاسو زه ښیم او دا ماشومان هم لګیا دي ځان تیاري ګورئ تاسو چې ګورئ زما شاته م ولاړ دي دا بل سیټ نه وبخښئ دي کښتۍ دا روانه ده ورپسې نو دا لیک ریج مرینا ده او ویډیو مې اوږده شوه او فکر کوم چې تاسو له بیا خوند درکړي تاسو به ترې خوندونه هم اخیستي دا نور ماشومان هم په دې سیټ کې ور روان دي داسې که نه او اسم جان دلته ناست دی پرون د پاکستان نه راغلی دی اسم جانه څنګه ته محسوسېږي دا چې ته وینې څه روان دي څه وینې بس لګیا هم دا واړه دي اوبو ته ورځي دا روینګ پکې کوي بس تماشه ورته کوو ښه پکې ټایم هم پاس شي زه هم ښکلی راوتي په واک باندې واک هم وکړو نوخار سیند کې داسې تاسو سره خوا کې نوخار سیند دی کې هم دا کیسې داسې روانې که نه نه هغې کې داسې نشته هغې خو وجلې ده زما سره خیال دی صحیح ده سمه ده نو زه صحیح ده زه وکیل خان د ناخلم اجازت چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ او دغه شانتې اسم جان سره به وخت په وخت ویډیوګانې جوړو ته به د دې شیزونه ډېر خوښېږي صحیح ده الله په امان